یو کس وایي چې ما باندې د یو سړي قرض و، هغه مړ شوی دی او ما سره د قرض ادا کولو پیسې نشته دی. آیا د هغه بچو نه زه معافي غوستی شم او دا معافي غوستل د هغوی نه صحیح ده او که نه؟ قرض ورکول پکار دي، یا دا چې کوم مالک دی د چا پیسې وي تا پورې هغه سړی تا معاف کړي پخپله نو بیا ټیک ده، او که چېرې معاف کړی نی نو بیا د هغه حق تا پورې دی. د قرض معامله دومره سخته ده چې خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په ابتدا کې مدینه منوره کې چې څوک مړ شو نو بیا به یې تپوس کولو. بخاري شریف کې حدیث دی چې په ده پورې قرض و چې چا به ووایي چې نه یا رسول الله نو بیا به یې لمونځ وکړو، او که وبوي چې او قرض ورپورې و نو بیا به دویم تپوس مبارک دا کولو چې دومره مال شته دی چې د هغې نه قرض ادا شي. نو که صحابه وبوي چې او یا رسول الله شته دی نو بیا یې پې جنازه وکړه، او که هغې به ووایي چې نه یا رسول الله مال نشته دی او قرض ورپورې شته نو بیا به یې جنازه پې د الله رسول اونکه، او بیا به هغه صحابه ورته ووایي چې تاسو یې باندې جنازه وکړئ زه پې نه کوم. دومره خطرناک شی دی. بیا یې رستو په آخر کې دا معمول مبارک چې کله فتوحات شل، مال غنیمت ډیر رالو، بیت المال کې به مال وو، نو بیا به فرمایل چې قرض پېشته، چا به ووایي چې او پیسې به ورسره نه، نو بیا به وفرمایل چې پیسې به زه ورکوم، نو د الله رسول به بیا هغه قرض خلاصول. بهرحال د قرض اهتمام پکار دی. که ستا څومره وس کېږي نه د هغې میت او د هغې مړي وارثانو ته یې ورسو، او که چېرې هیڅ صورت نه وي نو بیا معافي ترې نه وغواړه، که معافي کړي نو ټیک.